سپین ږیری یم دیاړۍ ته مې هم څوک نه بوځي ما ته وایي چې ته کار نه شي کوی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو ملګرو راغلیو د ورموړ علاقه ده لورۍ ګودر ته راغلیو د ورموړ علاقه ده. دلته کې یو بابا ژوند کوي د دې د خلکو چې بچي را زلمي شي نو خلک وایي چې د ملا تیر ورسره نیغ شي که نه د بوج په پلار باندې کم شي. نو دلته موږ تاسو سره داسې یو بابا چې هغه درې زامن تاسو چې په دې سکرین ښکاري معذور دي او معیوبه دي نه خبرې کوی شي نه د کار دي نه د روزګار دي او تاسو سره په دې سکرین باندې تاسو وګورئ د بابا نه د ژوند باره کې یو څو تپوسونه کوو چې بابا باندې څه تېرېږي چې د زامنو ته ګوري د بچو ته بچو خو ډېر خواږه وي د بابا نه به یو څو تپوسونه کوو. بابا څنګه یې ژوند دې څنګه تېرېږي بابا؟ ژوند خراب دی بچي بېوني دي او کرایه کور کې اوسېږي او ډېر غریبانه ده زنان یې او بس څوک هم دیاړی له نه بوځي ډېر تېز دي. اواز لږ تېز کړه بابا چې دا خلک واوري دا خلک بیا سپورټ کړي تاسو که نه. بابا وایي چې ژوند مې ډېر خراب ده کرایي کور کې اوسېږم وس او توان نشته بېوسه یم ډېر زیات او بچي مې لیوني دي درې واړه. نو بابا وایي چې زه خپله دیاړي کوم خو دیاړۍ له مې څوک نه بوځي وایي چې ته عمر باندې پوخ یې او سپین ږیری ته موږ ته څنګه کار وکړي همداسې وایي که نه بابا؟ دقه شان بابا یو بل تپوس درنه کوم د بچو سره د مور ژوند څنګه ده څه حال لري؟ ژوند خو ښه دی ورسره سیوله کوي هر سیوله کوي او نورو منډه ترړه جامې کپړې مپړې راوله وړو وله کوو هر څه وله کوو اوس خیر زکات هم بله خلک ورکوي او خټې مې پاستې دا غریبي ده چې کرۍ مور ده کرۍ کور کې ده او کرۍ مور پوځي بچي وساتو که کرۍ وکړو که کم کار بابا وایي چې زه دا لیوني بچي وساتم موږ دې علاقه کې اوسېږو نو دا بچي موږ وینو کله د نیمې شپې یو سیټ ته ګرځي څوک یې ورته راولي او په دې ملا باندې پلار نه موبایل نمبر هم لیکلی اکثر دا هلکان چې دي ورک وي نو په دې باندې دا یو اوس هم دا تختې تنګ شو ویډیو موږ دلته ایسار کړی ده او بیا بابا ته موږ هفته مخکې نمبر پرېښی و چې دا هلکان موږ ته را ایسار کړه نو بابا دغه د هفته بعد موږ ته رنګ چې راشئ ټول مې په کور ایسار کړی دا یو اوس هم دا تختې دوی په کور نه وي اکثر دا وګورئ درته او دا پلار باندې به څه تېرېږي تاسو ځان سره لږ سوچ وکړئ او د دې درد احساس د بابا ته کې باندې موږ او تاسو ښه پوهېږو چې په دې باندې پلار او مور ډېر ځورېږي. تاسو حاجي صاحب څنګه دوی دا حالت ته چې ګورئ ځورېږئ که نه؟ ځورېږي بلکل ځان ټوله شپه ګرځي ټوله شپه پسې موږ ګرځو ټیم ګرځي موږ خفګان نه راځي څه د مړنې کې نور څخه د قوم خادي که نه دته څوک ته پېښ نه شي ډزم پې کېږي دا خبره نه ده ډېر شوي ډزم پې شوي دیوال خواته ولاړي. نو حاجي صاحب ته څه اپیل کوې دا کوم خلک چې دا ویډیو ګوري که نه دوی نه ستا څه خوا ده څه اپیل ده څه درته وکړي دا خلک زړه کې د څه دا مسافر ملګري دا دننه په دې پاکستان کې چې کوم خلک دي او بهر ملکونو کې دا خلکو ته ستا څه اپیل ده؟ علاقې دا ټول تاسو ښه پېژنئ د علاقې خلکو ته داسې ډېر غریبانان یې ښې پېژنئ غریبانان یا جانان دي تاسو سره دغه وکړئ امداد وکړئ هغه څوک جامې ورکوي څوک څه ورکوي همداسې عمر هم ډېر زیات شوی که نه یو پلار خو په زړه ډېر ارمانونه وي چې بچي به مې رالوی شي واده به ورته کوم او ما سره به شاته روان وي دا بچي چې دي زامن اکثر دا د پلار یو غرور وي. تاسو څه دې باره کې څه وایئ چې روغ وایي څنګه به چې روغ وایي بیا خو ملا مضبوطه وه چې روغ بیا خو دغه نه کېږي بیا خو ملا مضبوطه کار مار به کوو روزګار به کوو پیسې به راوړلې اوس نه دي نه ټکېږي نه دغه خو به سهار وځي او ماسخوتن نیمه شپه هم ټوله شپه هم تېره کړي په بار موږ بسې کوشش کوو. بابا دا وایي چې که دوی چېرته روغ وایي دا خو د الله د سیټ نه امتحان ده په دې بابا باندې که نه نو بابا دا وایي که دوی چېرته روغ وایي او صحیح وایي که نه نو دوی به ما ته یو 10-20 روپۍ راوړلې کور ته او زه په کور وایي دمه به وایي ټینشن به نه و لانجې به نه وي
نو بابا دا وایي چې اوس ځورېږو زه هم ځورېږم او د دوی مور هم ځورېږي. نو محترمو کتونکو تاسو نه موږ دا خواست او دا هیله کوو چې سم د وسه کېږي که نه د بابا سره مرسته وکړئ، امداد یې وکړئ. بابا وایي چې زه سپین ږیری یم، دیاړۍ ته مې هم څوک نه بوځي، ما ته وایي چې ته کار نه شي کوی. نو ستاسو نه موږ دا هیله لرو چې بابا سره لاس څومره چې وس کېږي بابا سره اخلاص وکړئ. موږ به یې هم کوو انشاءالله، بار بار به یې کوو، مخکې هم کړی دی، اوس به یې بیا هم کوو. تاسو نه موږ دا